ستا خور چې د هغه تلله او بیا دې خلکو ته ووایي چې زه تاسو ته داسې کس وښیم چې د ده کفالت وکړي. نو مخکې خبره ذکر شوې وه چې کله موسی علیه السلام حضرت اسیر رضی الله عنه د ځان سره واخیستو او وینځې راټولې شولې، کمې زنانه چې دی هغوی بچو له پی ورکول، هغه زنانې راوستې چا پی نه خوړل. نو مخکې خبره ذکر شوه چې کله د موسی علیه السلام د مور د موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړو، سمندر ته وغورځاو. نو د خور ته ولوی ته پسې داسې وروستو زه معلومات کوم چې کم طرف ته ځي. نو چې دغلته موسی علیه السلام راغی نو دا لږه وروستو راله، په دې ګڼه ګوڼه کې ګرځېده. نو چې کله موسی علیه السلام ته د پی زورو چو پی نه خوړه، نو اخره کې دا ورله او دغه وینځو ته وایي تاسو ته زه داسې یو کور نه ښیمه، یو زنانه درته نه ښیمه چې کېدی شي د هغې پی چې دی وخوري. نو بس چې دا خبره وکړه له وینځو سره فکر پیدا شو چې دا زنانه راته ښکاري د دې ماشوم چې د یا مور د یا چېرته نږدې رشته داره ده، ځکه دومره پخه خبره کوي داسې به دا یې ګرفتاره کړله. نو مخکې موږ خبره ذکر کړې وه چې ابن عباس رضی الله یو صحابي ابن جبیر رضی الله د دې په باره کې تپوس کړی. جبیر رضی الله د ابن عباس رضی الله د دې واقعې په باره کې وفتناک فتونه په باره کې تپوس کړی چې موږ ازمایو تعالی په ازمایلو سره. نو هغه ته پوره تفصیلي قصه ده وی راشه سباله به درته ووایم. نو دا واقع چې ورته شروع کړله، نو چې کله د دې خور دا خبره ورته کوله نو ویل وفتناک فتونه دغه دویم چې دی ازمایش و. مخکې نه یو ازمایش وشو چې موسی علیه السلام له پیدا شوی نه دی او د ماشومانو قتلېدل شروع شو. نو یو ازمایش د مرګ اسباب چې دي هغه رال الله جل شانو د هغې نه بچ کو. دویم اوس دغه ځای کې چې کله د موسی علیه السلام خور دا خبره وکړله نو ابن عباس جبیر رضی الله فرمایي وایي دا هغه دویم ازمایش دی چې د دې ټیم نه بیا چې د مرګ اسباب چې لږ لږ چې دی هغه نږدې شو، ځکه چې دغه وینځو د موسی علیه السلام د خور گرفتاره کړله. وایي ممکنه ده چې دا زنانه د دې ماشوم یا مور یا چې د نږدې رشته داري ځکه داسې خبره کوي. نو د موسی علیه السلام خور چې دغه ورته وایي نه ما د دې سره څه کار نشته دی، خو ستاسو د پریشانۍ ته مې وکتل نو زمونږ دا ونډ کې هم داسې یو زمونږ خوا ته یو زنانه ده او د هغې یو ماشوم بچی د بچي له پی ورکوي، نو پاکه زنانه ده کیدای شي هغه ول راولئ هغې پی چې دی وخوري. نو دا خبرې اترې دوی مطمئن کړل. نو بس پرېښوده چې زه صحیح ده هغه کور راته وښیي زنانه راته وښیم او وایي ستاسو دربار ته هم نږدې ده، نږدې به ځي راځي. یو دوی لاړ هلته کې کور ته ورسره کور ته لاړ. د موسی علیه السلام مور ته خبر وکړي دغه رنګ یو ماشوم موږ راډیولی دی او پی نه خوري، ته راسره لاړه شي که چېرې ستا پی وخوري. د موسی علیه السلام مور چې د زړه کې خو خوشحاله ده را روانه شوه ورسره. نو چې کله دلته راورسېدله موسی علیه السلام یې سیرې ته واچو بس پی چې دی وخوړل. نو بس وینځي چې دی خوشحاله اسیه رضی الله عنها هم چې د خوشحاله شوله، ځکه د ماشوم دپاره خو د پیو بندوبست وشو. فرعون ته هم خبر ورکو چې د پیو بندوبست چې دی هغه وشو. نو بیا د اسیه رضی الله عنها چې د موسی علیه السلام د مور ته فرمایي وایي ته هسې هم دلته کې نږدې اوسېږي، نو وایي دلته کې زموږ د دربار کې اوسېږه، خوراک څښاک به هم درته میلاویږي او تنخواه به هم درله درکوو او دا دی چې د ماشوم بچي په پرورش به کې دی له به پی ورکې. نو موسی علیه السلام مور ته فرمایي چې ستا خبره ټیک ده خو زما په کور کې بل ماشوم بچی هم دی. هارون علیه السلام چې وایي پروس کال به د کال ماشوم دی هغه له پی ورکوم زه او د کور کار مار کول دي خدمت کول دي. نو دلته کې زه بار بار تللی راتلی نشم دا راته ګرانه ده او وایي که ستاسو خوښوي نو وایي دا ماشوم به زه د ځان سره بوزمه، دا به ځان سره بوزمه او د ده پرورش به کوم پی به ورله ورکوم او وایي هسې ماشوم دی نو ستاسو د کار کسب او د دغه خو نه دی پی به ورکوم ته پی موده ختمه شي را به ولمه. نو اسیر رضی الله عنه وفرمیل صحیح ده دا خبره هم ښه ده، خو چې کله رسداونه ورته وایي چې ګورې د دې ماشوم به ډېر زیات خیال ساتي، و د دې سره زما ډېر زیات محبت دی، د خپل ځان نه مې سره محبت ډېر دی، ګورې د دې به ډېر زیات چې دی خیال ساتي. وایي صحیح دی بلکل به وایي د خپل بچي په شان خیال به ساتمه. خو یې خپل بچی و دې ته ظاهروله نه، وایي د خپل بچي په شان خیال به ساتمه، څنګه د خپل بچي خیال ساتم هغه کې وده کې به وایي کمی نه کومه.
او د الله جل شانو هغه الهامن وعده چې کړی شي هغه ورته ور یاد چې الله جل شانو ته په دې لکه چولیو چې 100 ورځې پس به د زتا تر واپس کما بیا استاد په پرورستا په غیب کې به پالل کیږي او تنخواه هم درته په میلاویږي اوم به چې د بچی پرورش کو اوم به د فرعون د دربار نه چې تنخواه مو ته میلاویدله نو چې کله دا سکال چې تیر شو او د پیو موده لګه ختم شوله نو بس اسیر رضی الله عنه چې خبر ورکو چې نا ماشوم چې دی هغه ما ډېر زیات یاد شو بس دا چې دی لاله راوله نو هغه دینه اطلاع میلاو شوله چې صحیح ده بس ماشوم چې دی هغه به زه تاسو ته حواله کما نو چې دلته کله خبر میلاو شو اسیر رضی الله عنه ټول وینځي څومره خدمتګاران وغیره جمع کړي او ورته وی چې زما کم هغه ماشوم او ما په زویوالي سره نیولی هغه به نن دربار ته راځي د پیو موده هغه پرورش چې دی هغه ختم شو دربار ته به راځي نو وایي په تاسو کې یو کس داسې پاتې نشي چې هغه د ماشوم بچي ته څه تحفه پیش نه کړي زه به د دې نګراني په خپله کوم هر یو کس به درته چې تحفه ورکوي تحفه به پیش کوي زه به ګورم چې کم کس چې دی څومره تحفه ورکوي څومره مینه محبت لري نو بس موسی علیه السلام د کور نه راوتو دغه تحفو باران شروع شو بس دا مختلف تحفې چې دی پیش کېدلې چې کله دربار ته را رسېدو نو لوی د تحفو چې د مختلفو تحفو ډېرې چې دی هغه جوړ شوي وو او دغه ټول اسیر رضی الله عنه د موسی علیه السلام مور ته ورکوي تا دا پرورش تا کړی دی وایي د دې حقدار تی دا ټولې ته واله او بیا یې دربار ته بوتلو بیا وایي چې زه به ورته پخپله چې تحفې ورکوم د هغې نه وروسته بیا وفرمیل وایي اوس به دا فرعون ته باچا ته بوزو باچا به چې په خپل تخت ناسي وزیران به ورسره ناسي د دنیا خلک به ناسي او دی به موږ هلته کې بوزو دربار ته او بادشاه بدله د خپل شان مطابق چې دی وي تحفه ورکوي چې هغه به څه تحفه لا ورکوي په دې انتظار دي بس چې کله موسی علیه السلام اوس وزیران ناست دي او باچا په تخت ناست دی لوی دربار لګېدلی دی شاهي دربار دی فرعون نه خو ځان ته به انا ربکم ځان ته د خدای دعوې کړې وه ځان ته څه وې بس موسی علیه السلام ورګه دا ځان ته دا لوی وی دغه بدل دغه لویواله بدل راخته کم لګو بچ څنګه موسی علیه السلام وروړو او اسیر دنو ته فرمایل چې دغه رنګ ماشوم چې د پیو موده ختم شو او واستنه سه لګ په خپاړي خطبې کړي دي موسی علیه السلام له ورکو نو هغه داسې په دې غیږ کې روونیو چې څنګه په دې غیږ کې وی روونیو و ډارې کې چې د فرعون دی ګیره ته لاس وراجو داسې راخ کو دا سره ول راخته کو داسې بس هغه درباریانو ورته وی چې عمداغه ماشوم دی چې موږ چې موسی ابراهیم علیه السلام سره الله جل وعده کړی استاد به اولاد کې به داسې کس پیدا کوم چې هغه به د دې حکومت به چې دی هغه ختمیږي او دغه رنګې بادشاه به او پیغمبر به نو هغه دا ماشوم دی ځکه وایي ستا هغه ستا سره چې دی وایي هغه ښکته کو خپل ځان ته نو د دې نه پته لګي چې دا هغه ماشوم دی نو بس فورا فرعون چې حکم وکړو هلکه ویل هغه کم سپایان چې په ذبح کېدو باندې مقرر شوي هغه وبلئ روی غواړئ غیر نو دې ځای ته چې کله راورسېدو ابن عباس رضی جبیر رضی فرمایي وایي دا هغه درېیم ازمایش دی بیا ازمایش شروع د مرګ اسباب بیا راله چې دا هغه ماشوم دی چې د ده د وجې نه به زما حکومت او بادشاهي ختمېږي نو بس چې د دا چل کو نو اسیر رضی الله فرمایل ولې دا خو ګوره ماشوم دی تا ماله راکړی دی موږ دومره په مینه محبت سره او دومره دوم دام سره موږ چې دی دربار ته راوړو او ته اوس د د قتل منصوبې تیارې نو ته په تا ونه لیدل زما ګیرې ته لاس را واچاو زما سر یې چې دی ښکته کوم او درباریانو مو دا خبره وکړله چمچې خو ډېرې وي چمچهګیره ته خپل وکړو نو بس چې دی کله دا خبره ناصر دی ورته فرمایل چې ګوره ته خو هوښیار سړی ځان ته دومره لوی لوی دعوې کې او ګوره دومره ماشوم په وجه باندې چې دومره لوی فیصله کې لږ دا خو ماشوم دی ناپوهه دی لاس یې درج داسې دومره خاص خبره خو نه ده ماشوم دی اکثر داسې څیز ته وایي لاس ورچوي او نه نه وایي د دې ماشوم په دې حرکت کې وایي څه کمال شته دی ونه زه داسې کار وکړم امتحان پې وکړه څنګه امتحان پې وکړم وایي یو پلیټ کې ورته چې دی ملغلرې داسې جواهرات کې د قیمتي کاڼي او یو کې د سکروټې کې ده نو ماشوم چې دی عام طور داسې کم څیز پړقېدونکی څیز هغه له لاس وړي نو اوس به پته ولګي خو د ورله سکروټو له لاس ویوړو دی بیا ماشوم ناپوهه به وي او که نه دی کم لال جواهرات دي دی له چې دی لالونو له ګوتې ویوړي دا نو دا چې دی دا به بیا هوښیار ماشوم دی قصدن عمدن دا عمل بیا کړی نو دغه ټیم کې چې کله ورته دا پیش کړه نو روایت کې راځي چې یا دا دی چې یو روایت کې راځي ډایرکټ موسی علیه السلام د سکروټې چې دی راواخیستې او یو روایت کې راځي چې نه
د دې لالونو له چې دی ګوتې وړلې او جبرئیل سلام راغی او لاس یې له په سکروټو کې ورخښ کو سکروټ یې راواستو جبې له چې دی وړه موسی د پیران چې دی کوشش کو هغه ته گزار خو دومره چې جبې له وړې ویا بیا نو جبه د هغې سره چې دی لږه اوس وزېده لاس نو بیا ورته عائشې رضی الله عنها ته فرمایي وګوره دا ماشوم بچی دی هسې دې دومره په تکلیف کې کو دا خو ماشوم دی څه غیر اختیاري چې دی ګیرې ته لاس ته رچولی تاسو ته یې ښکته کو نو فرعون واپس چې دی مطمئن شو هغه د مرګ اسباب بیا چې دی ختم شو